جمشید ویشته تک ضرر ورسېده زه یې ته مخ ته اوتوس ورپسې ویې دوه درې هفتې مخکې ناصر منګش په سټیج یوه خبره کړې وه د ادبي د معافي زه یې غږ ته اوتوس ویې یې د ده د ښځې تریټ د ده د ښځې تریټ او بشرم په کونه چې بیره زرغونه شي بې سیرې تک شني نن تبرینه راغلې چې د سیراز نه لرې کي عزیزونه میش خبرې دي چې جمشید په حواله سره یو سوچ دغه روان ده دا منصوبه دا تجویزونه پیش کړي چې پنجاب نه ده د پنجاب نه د سنوټس روشي ازي ده په سمو کې د میشه مطلوب کی چې پنجاب ته وړي وسرام حفیظ الله جهادیار یادا دا خبره دا تکاتینه اوروي دا خبره ذهن شکشنای چې پکې ما ورز جمشید و حفیظ الله جهادیار د میر د صوبې نه وړي ان شاء الله دا عوامر وزي و دا چې کوم موجود دي په چردواري شدای په درتنګ په سړای په غاټم په واتس اپ باندې یو لټریا چلېږي چې دغه جرګې ته تریټ تا دوه درې هفته مخکې ناصر منګش په سټیج یوه خبره کړې وه د ادبي د معافي زه یې غږ ته اوتوس ویې یې د ده د ښځې تریټ د ده د ښځې تریټ په دا الفاظ جواب ورکوي مناسب نه دي خبره خو نن دغه ځای ته رسېدلې په ملازون تاسې سره دغه حدود کراس کوو تاسې یو ځل بیا ووایئ د ده ښځې تریټ بالکل دغه جذبه جاری ہوتی ہے چې صوبایي حکومت نن خپل اختیارات نشي استعمالوای نن په دا باندې تاسې چیرې ما سوچ کوي چې صوبایي حکومت یې داودي بیا مې سره ویلې ویلوړ دي تاسې ته پته ده ټول جهان ته پته ده چې نن په دغه ملک باندې حکومت د چا ده د میر جنګ د چا سره ده په دې ځونینا پیلر یې میر ننیا پیغام ورکوي چې میرا د امن لمن نه پرېږدي میر د قانون لمن نه پرېږدي خو کچېرې د میر د صبر امتحان وخوستل شي په الله چې دا چاونیې به لیټه وچوي نه په دې خبره سوچ کوي چې چېرې د میر د در نه دا صرف د جمشید د پره نشي دا د په سټیج ارسک د جمشید مطالبه کوي یو جمشید نه دا ټول بانی جمشید ده جمشید ویشته تک ضرر ورسېده زه یې ته مخ ته اوتوس ورپسې ویې د میر مطالبې دا ګوره جذباتي خبره واقعي خو په خبرې به مو تلویزیون یا په یایي سره د میر مقصد د میر غرض دا ده چې میر د پښتین په خاوره باندې امن راولي د میر مقصد دا ده
د میر مقصد دا ده چې میر زونه د خپل غلام خان بارډر خلاص کی په دا باندې ډیره چې کوم سمګلینګ کړي سمګلینګ د بان شي د مو په جن خېله پکا خېله چې سلاګیا دي دا د امن تر وخت شي عزیزونه میر د پښتین خورا دا آشای امن وړي چې کوم په اسلام آباد شي